زما نازولو کم کې ځوانانو بیا هم خوشحاله یم چې ستاسو سره کیسې او نکلونه کومه. نو مخکې له دې چې کیسې او نکلونه وکړو، دا زموږ یو رواج دی، دا زموږ ایمان دی چې تر خبرو کولو دمخه باید سړی ووایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه یاست؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ شکر دی. خدای دې وکړي چې دا یوه هفته مو په خیر تېره کړې وي، ټوله خوشحاله اوسئ. نو راسئ نن به بیا یو کیسه سره راغونډه کړو چې څه به پکښې کې ویل سوي، څه به پکښې کې. نو دا خو د دنیا ژوند دی. نو کله کله به کارتوني فلمونه ګورو، کله کله به د مکتب درسونه وایو، کله به د مسجد څخه یعنې سیپارې را اخلو، یا په خپل کور کې به سیپارې را اخلو وایو به، او کله کله به بیا غوږ نیسو مشرانو ته، کله کله به بیا دغسې سره راټولیږو. نو یو په اصطلاح چې به کوو، خپل ساعت به تېروو، یو شی به زده کوو. ما تاسو ته وویل چې موږ هم کوچنیان وو، دغسې غوږونه به مو نیوله. څنګه نیول؟ داسې به مو نیول یا داسې مو نه نیوله. نو غوږونه به مو داسې نیولو ده چې دا سړی څه نقل کوي، دا انا مو، دا مور مو، دا څه نقل کوي. نو ما هم تاسې ته نن یو دغسې یو نقل پیدا کړی دی، هغه به سره ووایو چې اخر یې څه کېږي. نو بیا به پوښتنې او جوابونه سره لرو. نو دا سړی چې یو چا ته پور ورکړي یا قرض ورکړي او بیا یې بیرته ځینې غواړي، وینې دا نو هم یوه لاره ده. دا نو یوه کیسه ده په دغه باره کې. یو وخت او یو زمان ډېر اوږد او سوړ کال راغی. ژمی وچ سوړ و، بارانونه په اصطلاح هغه واورې په ونه سولې او ډېره وچکالي سوه. نو دا څو کاله سر په سر دغسې دا وچکالي راغله. نو خلکو ډېر خلک د خپل اصلي ټاټوبي څخه وکوچېدل، و بلې خواته ولاړه، لرې لرې ځایونو ته یې کډې وکړې. په دې کلي کې یو ډېر لږ هغه کسان پاته کېدل چې یا به یې مځکې درلودې او یا به یې د چینو او کاریزو په څنډه کې ژوند درلودی. ځینې داسې کسان هم وه چې د تلو دپاره یې مواشي نه درلودل، څو د دوی کډې پرې بار سي او د یوه ځای نه یې و بل ځای ته ولېږدوي. د نورو وطنو څخه به ځینې خلک یا مسلمانان راتلل، زکاتونه او خیراتونه به یې ویشل. څه مې درته وویل؟ نو کله چې په یو ملک کې، په یو کلي کې، په یو وطن کې خواري و، غریبي و، دربدري ډېره سي، په اصطلاح وچکالي سي، پیسې نه وي، ژوند تنګ سي، نو بیا نور مسلمانان او نور مثلا دنیاداره خلک، هر څوک د خپل توان و طاقت په اندازه باندې یو څه پیسې یا غنم یا وریجې یا یو څه ناڅه راټولوي او بیا یې راوړي و دې غریبانو، دغه کسانو ته چې په وطن کې وچکالي ده یا غریبي ده یا شی نسته، نو یې ورکوي. نو په همدې حالت سره د خلکو ژوند بیا هم نسو سم برابر، ځکه چې وچکالي و، نو تمام ورځ خو چاته څوک ډوډۍ نسي ورکولی. خو په هر صورت په دې خلکو کې یو سړی و چې عبدالغیاث نومېدی. دې سړي په یو بل ښار کې یو ډېر ټینګ انډیوال درلودی. هر وخت به هغه دلته د عبدالغیاث کور ته راتلی او کله به عبدالغیاث د هغه کور ته و بل ښار ته تلی. دا ښارونه نو دا معنا نه و چې داسې نږدې نږدې و، دا کلي به نو ډېر سره لرې وه. نو د دې خاطر مې درته وویل چې په یو بل ښار کې و او دا په بل ښار کې و. دواړه ډېر ټینګ انډیوالان وه
اوازه ټیټه سوه چې په پلاني ښار کې ډېره وچکالي راغلې ده. نو د عبدالغیاث ملګری پوه سو چې حتما به زما د انډیوال اقتصادي وضع هم خرابه وي. نو څه پیسې د ځانه سره راواخیستې او د عبدالغیاث کاکا و کور ته را رهي سو. منزل پر منزل بالاخره راورسېدی. د کلي د باندې یوه غټه پخوانۍ درخته ولاړه وه چې ډېره ښه سایه یې درلوده. عبدالغیاث چې په کور کې په تنګ سوی و نو بس د باندې راووتی او تر دې درختې لاندې په چرتونو کې پروت و چې ناګاه د ملګري پرې راورسېدی. سلام یې واچوه او روغبړ یې وکړي. ما تاسو ته وویله چې سړی مخامخ سي د چا سره، یا یو کور ته ولاړ سي، یا یو مجلس ته ولاړ سي، یا مشران وویني، نو بیا سړی سلام ورته چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وینې دا نو زموږ ایمان دی، دا زموږ رواج دی. نو خامخا دا کار کوو. دا یوازې موږ نه کوو، مه شرمېږئ یا مه وایئ په داسې کې ټوله دنیا یې کوي. هندوانو ته که ولاړ سي هغوی هم بیا خپل مبنځو کې چې سره یو ځای سي بیا وایي رام 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 دغسې وایي. بیا انګریزانو ته چې ولاړ سي هغوی هم بیا خپل ته وایي های های دغسې خبرې. دا سلام موږ بیا مسلمانان یو، موږ بیا وایي السلام علیکم. وینې سلامتي دې وي در باندې. نو په روسانو ته ولاړ سي همدغسې په نورو ملکو کې جرمنیانو ته په هر ملک کې یو رواج شته دغه سلام یو سړی اچوي. نو موږ تاسې هم به دغه سلام اچو. نو دا د عبدالغیاث کاکا ملګري هم چې راغی ویلي دی چې عبدالغیاث تر درختې لاندې و سایې ته پروت دی. نو چې سلام ویلي دی ویې ول السلام علیکم. نو روغبړ یې سره وکړي. وینې هلته سره کښېنستل. پس له سوال او جواب نه د عبدالغیاث ملګري څه پیسې راوکښې او خپل ملګري عبدالغیاث ته یې د قرض الحسنه په توګه ورکړې. عبدالغیاث هم ډېر خوشحاله سو، دعاګانې وکړې او ویې ویل چې څو ژوندی یم ستا دا احسان به نه هېروم. خیر یوه دوې شپې نورې سره تېرې کړې او بیا ترې رخصت واخیستی و ولاړ. عمر دی تېرېږي. په دې لړ کې ډېر کلونه تېر سوه، 50 شپږ اووه اته کاله دغسې تېر سوه. د خدای جل جلاله رحم وسو، بارانونه وسول، کښتونه هم شنه سول، د عبدالغیاث اقتصادي ژوند هم ښه سو. خو د خپل ملګري د قرض الحسنې په باره کې هېڅ فکر هم نه کاوه. یوه ورځ د ده ملګري قضا د خدای ناجوړه سو. د دارو درمل دپاره خپل هر څه خرڅ کړل چې لږ شانې صحتمند سو. نو د عبدالغیاث د خپل ملګري پر خوا باندې اراده د تګ وکړه. د ځان سره یې وویل چې راځه یو څو ورځې به مې دا ناجوړي ده تېره کړې ده، نوکې به مې ساعت هم جوړ سي، مغز به مې ارام سي، خپل پور به هم ځینې راواخلمه. منزلونه پس راورسېدي. بیا دواړه ملګري سره یو ځای سوه. یو دوې شپې درې شپې وروسته مسافر ورته وویل وروره هغه قرض الحسنه چې مې ستا سره سته هغه راته راکړه. زموږ اقتصادي وضع هم چندانې ښه نه ده. عبدالغیاث چې پخوا لا په دې باره کې فکر نه کاوه دا ځل د پیسو ورکړه ورته ګرانه تمامه سوه. ځان یې تېراوه او تر څو چې مطلق انکاري سو. ګوره دغسې ښه خبره نه ده. نو بس هغه دوستي و انډیوالي د پیسو پر سر باندې. نو اوس به وګورو چې څه شي جوړېږي، خرابي جوړېږي. نو موږ خو ویل چې د عبدالغیاث ملګري د بل ښاره څخه راغی و چې دا زما ملګري ژوند یې ښه نه دی، زه به یې څو پیسې ورکړم، بیا چې خدای ورته ورکړي. نو وینې قرض الحسنه وایو موږ به دې ته. نور خلک دا کار نه کوي، په نور جهان کې نسته. دا زموږ د مسلمانانو ترمنځ رواج دی چې پیسې سره ولرو یا کم شی ډېر ولرو نو د بل مسلمان په
لاس تنګۍ کې ورته ورکوو، نو بیا هغه مسلمان هغه ورور هم چې لاس یې بیرته سره ورسېدی نو کې ژوند یې جوړ شو، هغه پور ورکوي نو وایي دغه دې کور دې ودان، نو وینې ګټه نه ځینې غواړي، سود نه ځینې غواړي، وینې چې دا نن در کوم سبا به بیا راکړې، دونه پیسې به راکړې، داسې به وکړې، دا په عوض د خیر بیا شر نه جوړوو، دا زموږ رواج نه دی. نو سود وایي و دغه ته چې دا دې زه تا ته 100 روپۍ 200 500 زر لک 1 2 لکه 3 لکه در کوم، بیا ته ماته 1 روپۍ یا 10 روپۍ یا 20 روپۍ یا 10 روپۍ اضافه راکړه یا د ځمکې حاصل راکړه یا نو دغه ته بیا سود وایي. دا سود نو بیا حرام دی، دا زموږ په اسلام کې نشته، خو نور خلک دا کار کوي، د نور نو زموږ د چا سره کار نشته، نو موږ په چا څه کار لرو، نو هر څوک پوهېږي خپل یې وطن خپل یې کلی کور، زموږ رواج هم دغه دی، زموږ د کلیو د کور او زموږ د ایمان خبر هم دغه دی چې باید یو د بل سره کومک وکړو، یو د بل سره همدردي وکړو. اشه مسافر بله لاره نه درلودی، ولاړې قاضي ته او عریضه یې وکړه، قاضي دواړه راوغوښتل او پوښتنې یې ترې وکړې. مسافر ته یې وویل ته کوم شاهد لرې او یا دې کوم خط ځینې اخیستی دی؟ مسافر وویل خط خو مې نه دی ځینې اخیستی او شاهد هم بې له خدایه او هغه درختې نه بل څوک نه لرم. هغه درخته چې دی تر درختې لاندې پروت و، زه ورغلم، زه هم ورسره کښېنستم، پیسې مې ورکړې، هغه درخته شاته، نو خدای مې شاهد یې بل، نو دا خو انډوالي و، نو زما خو د ده تر منځ خو دا خبرې نه وې چې دی به انکار کوي، دی به دغسې کوي دغسې کوي. بیا قاضي و عبدالغیاث ته وویل ته څه وایې؟ عبدالغیاث وویل هغه درخته نه ما هغه درخته لیدلې ده او نه ده ماته پیسې راکړې دي، دا یو سلام علیکم درلودی، اوس راغلی دی وایي ما پیسې راکړه. وینې جار او جنجال ډېر و. قاضي د خپلې پوهې په درلودلو سره مسافر ته وویل ته ولاړ شه، هغې درختې ته ودرېږه، اودس تازه کړه، 2 رکعته لمونځ وکړه او بیا درختې ته ووایه چې د الله د رضا دپاره ما ته قاضي حکم راکړی دی چې ته تا ترې راورسومه او ته به راځې قاضي ته او شهادت به وایه چې و دغه سړي و عبدالغیاث ته دغونه پیسې زما په مخ کې ورکړې یا زما تر سایې لاندې ما ولیدل چې دوی ورکړې. اشه مسافر راغی و دغه ته و درختې ته ودرېدی او په لمانځه و په اوداسه باندې خپل لاس پورې کړ، بیا پر لمانځه ودرېدی او درختې ته یې وویل چې دغسې کیسه ده دغسې کیسه ده، دا به دلته پرېږدو. نو عبدالغیاث به راواخو، عبدالغیاث خو نو د قاضي سره ناست دی، په قضا کې دواړه غوښتې وه، نو د عبدالغیاث ته یې وویل ته زما سره کښېنه، انډیوال ته یې وویل ته ولاړ شه هغه درخته راوله چې ستا شهادت وکړي، نو به زه ستا پیسې د ده سره واخلم. نو دلته عبدالغیاث سره قاضي ناست دی، خلک ځي و راځي، 1 ساعت 2 ساعته وروسته قاضي مخ د عبدالغیاث خواته واړوه او پوښتنه یې وکړه دا سړی راته باوله ښکاري، اوس به هغه ځای ته رسېدلی که به نه یې رسېدلی؟ نو عبدالغیاث بې له ځنډه ځواب ورکړه و قاضي صاحب دا لیونی دی، نه دی رسېدلی تر هغه ځایه. بس قاضي بیرته پټ چپ سو، خوله یې چپه کړه، په خپل کار لګیا سو، بیا قضا کوي، د خلکو سره خلک ځي و راځي، پوښتنې و ګروېږنې دي. نو دلته دوی پرېږده، هلته مسافر پسې راواخله. مسافر راغی او داسې تازه کړي او 2 رکعته لمونځ یې وکړي او درختې ته په زارۍ سو. هڅه چې یې و درختې ته په زارۍ سو، درختې هېڅ غږ او جواب نه ورکوه. نو دا خو رښتیا خبره ده، نو درخته خو انسان نه دی چې چا سره خبرې وکړي او یا ته راځه او هغه هم در سره را روانه شي، نو دا خو یو چل و. نو مجبوره سو بیرته را رهي سو، راورسېدی قاضي ته او سلام یې واچوه. قاضي والی کړ، بیا یې مسافر ته وویل
قاضي صاحب هر څه چې مې وکړه درخته را حاضره نه سوه. قاضي ورته وویل هغه ستا نه مخکې راورسېدل او شهادت یې ووایه چې تا او عبدالغیاث ته پیسې ورکړي دي. مخې د عبدالغیاث خوا ته واړوه او ورته ویې ویل ورکه د امانت ګوره ورکه د امانت. نو ولې قاضي څه پوه سو څه کیسه وه چې په دې باندې چې دا مسافر ته یې ویل درخته راغله. نو درخته کله راغله چا ولیدل درخته نو کله د په پښو غوندې د انسانانو غوندې راتللی سي وه قاضي ته. خو دلته قاضي خپل علم درلودی په خپل علم باندې هغه خبره به اوس درته وکړمه. نو امانت ورکه د هغې درختې لاندې د عبدالغیاث ته وایي که چیرې ده و تا ته تر دې درختې لاندې تر هغه درختې لاندې پیسې نه وای درکړي نو ما چې ستا څه پوښتنه وکړه چې دی به هلته رسېدلی وي که نه نو چې تا درخته نه وه لیدلې څنګه دې ما ته وویله چې یا نه دی رسېدلی نو خو دې درخته لیدلې ده نو ورکه ده د پیسې ونې ورکه. نو وینې دا د قاضي حکم و. نو بیا عبدالغیاث هم د دغه خپل انډیوال پیسې هغه پور امانت چې و بیرته ورکړي. نو عبدالغیاث ملامت نو د دې کیسې څخه به موږ دا وخو چې خپله انډیوالي به په پیسو نه خرابوو. که چیرې دغسې یو وخت زموږ تاسې لاس تنګ سي یا د انډیوالو څخه کم قلم کم پنسل کم کتابچه واخلو او یا کم وخت مو مثلا یو کتاب نه درلودی کتاب مو ځینې واخیستی نو دا به نه پټوو دا به بیرته ورکوو چې دغه دې وروره که کور دې ودان خدای دې ایمان سلامت که دا دې ما درس ووایه یا ما کتابچه پیدا کړه یا دا دې پلار راته پنسل رانیوی یا مثلا اکا ماما خاله خور ورور دوست بل چا ما سره کومک وکړي دا دې قلم راته رانیوی یا کتابچه یې راته رانیول یا دا کتاب راته راکړي مکتب دا دې کتابونه راته راکړه. نو اوس ته د خپل کتاب یا کتابچه یا پنسلونه یا شی دې بیرته واخله که خراب سوي یا مې نوشته پکښې کړي نو ما وبخښه نو خو مجبوري وه دغسې. نو وینې دا زموږ د اسلام یا زموږ د پښتنو دغه لاره ده زموږ د افغانانو دغه لاره ده دغه زموږ تګ دی. نو پټه خوله نو بیا نه نیسو چې کله دې راکړي وي نو بیا هغه دوستي انډیوالي په جنګ باندې تمامه سي. نو پوښتنه دا ده چې د عبدالغیاث د پښتنو او یا د مسلمانانو په تګلاره باندې خپل تګلاره برابره کړې وه یا نه وه برابره کړې. نو خو درواغ یې وویل دغه سړي د خپل انډیوال پیسې یې وخوړلې د ده په خیال چې وبېخرو مګم خدای خو نو بیا د سړي ملګری دی زموږ ستاسې ایمان په دغه ځای باندې دی چې که هیڅوک هم نه وي خدای جل جلاله را سره شته الله پاک را سره شته الله جل جلاله زموږ ستاسې ملګرتیا کوي په هغه وخت کې چې موږ صادقه اوسو درواغجنان منافقان شراندازان د بل مال خوړونکي سود خوړل دا مو نه وي کړي نو پروردګار اعلی زموږ ستاسې سره دښمني نه لري زموږ ستاسې ملګرتوب کوي. که وخت لاس بند سي یا یو وخت مشکلات را باندې راسي نو دا د دنیا ژوند دی. خدای تعالی جل جلاله یو لاره راته جوړوي یو څوک راته په اصطلاح پیدا کوي زموږ سره به مرسته کومک کوي موږ به بیا هم هغه سره همهغسې مرسته بیرته کوو. که مو ډېره وکړه خو نو ښه خبره ده که مو ونه کړه نو امانت به یې نه خورو امانت به بیرته ورکوو. نو د عبدالغیاث ملګری څنګه سړی و دا ښه سړی و ښه سړی و که ښه سړی نه وای نو ګوره د انډیوالۍ د خاطرو د کومه ملکه څخه راغی و دې خپل یار انډیوال ته چې ولا دا به غریب سو دا وچکالي د پیسې نسته شی نسته وینې کومک یې ورسره وکړي نو خو ښه سړی و. عبدالغیاث بس خدای و دغسې بد کار یې وکړي وینې د انډیوالي تر پایه پورې ونه ساتل. نو زموږ ستاسو دپاره پکار ده چې انډیوالي به ساتو تر مرګه پورې
که ژوندي وو نو د خیره سره به بیا بله هفته بله کیسه کوو په شرط دې چې دا خبره به په یاد ساتو که قاضي علم نه درلودی او یا یې رشوت خوړلی وای نو به څه پېښېدل دا خبره به بیا ماته کوئ د خیر سره او یا په خپله به یو د بله پوښتنه کوئ که قاضي رشوت خوړلی وای او یا علم یې نه درلودی د دې سړي څخه په خپل علم و حکمت پوښتنه نه وای کړې نو دا به څه جال جوړېږي څه شي به جوړېدي دا ښه نو بیا به د خیر سره بل هفته بیا بله کیسه کوو په خدای مو سپارم ډېر ښه د کامیابۍ ژوند درته غواړم په خدای مې سپارلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته